موسی علیه السلام د مدین نه را روان دي مصر ته ځي. هارون علیه السلام ورلمه ته استقبال تراوته دي. دی دواړه یو ځای شو ډایرکټ لاړل فرعون له. الله تعالی ورته تاسو لږ شي فرعون سرکشه شوی دي، زما یو ته بیان کې، زما توحید ته بیان کې. موسی علیه السلام ورسره لاړو او هارون علیه السلام دواړه لاړو. چې کله د بادشاہ دربار ته ورسېدل ګیټونه بندو چې ورته ګیټونه لري کول. ډیر وخت انتظار وکړو. چې کله ډیر وخت انتظار وکړو د غیر ورستو ګیټونه مزدور نوکرانو لري کړل او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دا دواړه د فرعون سره کوم دین ملو کړ. دی فرعون د دعوت ورکړ چې موږ د الله تعالی قاصدان یو، ستاسو رب قاصدان یو، په هغه الله تعالی باندې ایمان راوړه. او دویمه خبره دا چې بنی اسرائیل زما سره خوش کا، دی د غلامین آزاد کړ. فرعون ورته وی چې تاسو د خدای قاصدان یې، د خدای پیغمبران یې، تاسو سره د خدای د پیغمبرۍ د دې دلیل شته دی چې ته پیغمبر موسی علیه السلام یو اسایل رکړه خمسه چې کوم دی ورلاړه کړ. او روایتو کې راځي چې دا امسا د شعیب علیه السلام ورکړی و او دا امسا چې کوم دی د جنت نه راغلی و. شعیب علیه السلام ولدا امسا چې د کل راتلو د امسا ورلا ورکړه چې دا امسا ځان سره واخله. نو چې امسا لړ کړله هغه نه غټه اجدها جوړه شوله. فرعون چې کوم دی د تخت پلان دی چې کوم دی پټ شو. ورته یا موسی لاس کا ورته زه ایمان راوړم بنی اسرائیل سره خوشی کوم. چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوله. بیا ورته دویمه معجزه موسی علیه السلام خیلاس غس ترخ کې ورنن باسو چې راوي کا ګدنور په شان دی پلا کېدو. دا دویمه معجزه شوله. حجت په فرعون باندې تام شو. ورته وی ایمان راوړي، وینا ایمان نه راوړم، دا تا په جادو باندې ما سره دا چلو. فرعون چې کوم دی ډیر زیات پریشان شو، خپل میټینګ راوغوښتو. هغه ته چې دا پس چل کیږي، سړی خو پیغمبر دی، حالانکه فرعون پیجندو چې موسی علیه السلام پیغمبر دی. د دې وجه خو الله تعالی ایمان نصیب نکو کنه. د پیجندو چې دا پیغمبر دی، خو مرګري راغون کړل. هغه ورته چې دا پیغمبر نه دی، دا جادوګر دی او د دې مقابله لپاره موږ ډیر شي جادوګر راوغواړو او دې ناکام. غون مصر کې، مصر دا په جادو کې یاد دی، مصر او بنگال، او جادو شروع شوی د مصر نه. مصر کې ډیر زیات جادو. نو د الله تعالی عادت شریفه دا دی چې پیغمبر له هغه معجزه ورکړي چې په کم وخت کې د کم سي زوري. لکه د نبی علیه السلام په دور کې د شعر او د شاعرۍ زورو، نو الله تعالی ولې د قرآن غوندې معجزه ورکړي چې ټول شاعران عاجزه کړي. دغه رنګ د موسی علیه السلام په دور کې د جادو زورو، د جادو دپاره یونیورسټۍ، کالجونه او لوی لوی پروفیسران او د دې جادو تعلیم بیا ورکاو. نو الله تعالی موسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې ټول جادوګر ناکامه کړه. نو بس فرعون پرشو، مرګري پرکړل چې څومره غټي غټي یونیورسټۍ دي، څومره غټ غټ پروفیسران دي د جادو د خودلو، غټ غټ استادان دي غیر اول ټول چې کوم دی راوستل. بعض روایتو کې دي چې تقریبا 20,000 جادوګر د راجمع کړل. چې کله دی راجمع کړل، موسی علیه السلام د فرعون د جادوګرو تاسو کو. فرعون چې کوم 70,000 جادوګر دا راجمع کړل او لوی لوی جادوګر. او هغه ته وی د جادوګر د فرعون نه تاسو کو، ورته وی د شکار د چې موږ دی په جادو کې ناکام کو، موږ له بسره راکې. نو هغه ورته فرعون ورته تاسو به خپل مقرب کسان جوړ کوم، یعنی وزیران مشیران به مو جوړ کوم. او د دې موسی علیه السلام نه مخلاص کړل. ورته وی دی په جادو کې څه شي پیش کی، وی د سره یو مار دی او دوی مدا چې لاس ترخ کې ورنن باسي او راوي باسي. نو هغه چې کوم دی د نور پشن پلکی هغه دا خو آسان دي چې هم ډیر ماهر یو. جادوګر چې کوم دی راوستل وی د اختر د دې د اختر ورځ و د عاشوري ورځ و د عاشوري دا روزه چې کومه ده، په دې ورځ باندې موسی علیه السلام او بنی اسرائیل ته فرعون نجات ملو شوی دی. او په دې ورځ باندې د چاش پټیم کې دی مناظره هم کړې ده. او 20,000 جادوګر راغون شو. شکل راغون شو نو د جادوګر د ادب تقاضا وکړه. د ادب دومره خصيص دی کنه چې د جادوګر ادب وکړه د موسی علیه السلام. موسی علیه السلام دی یا موسی علیه السلام ته خپل معجزه مخکې شروع کړه، کوم خپل جادو مخکې شروع. خو دې د موسی علیه السلام هغه معجزې هم د جادو نسبت وکړو. ورته ته خپل کار مخکې شروع کړه او کومه شروع وګور وی تاسو وکړو. وی موسی علیه السلام دې تاسو خپل کار مخکې شروع کړه. وی شکل دا 20,000 او د 20,000 جادوګر سره هر یو سره رسایوا او هر یو سره کوم دی لخته و، یعنی دوه سيزونه ور سره. نو دې چې دوه کې زره ورګي 1,40,000 خماران جوړ شو په مختص مکه باندې. دا لکېدل موسی علیه السلام باندې ير رااله، تبعیه را پیراله، بشریه را پیراله. وی الله تعالی ته چې مې یریګا د امسا دی ورلاړه کا. وی چې څنګه د امسا ورلاړه کړه کنه، دا 1,40,000 خماران وی دې لوړ تیر کړل. د سې تیر نو چې جامې په ونه خو چې د سې سیر راخو کنه، نو دا 1,40,000 خماران د غون چې کوم دې تیر کړل. او بیا فرعون طرف ته متوجه شو. موسی علیه السلام فرعون ورته وی چې یا موسی علیه السلام
بس زه ایمان راوړم بني اسرائیل خوشی کوم خو د خپله امسا چې کوم دی لاس کا ورته موسی علیه السلام چې ورته لاس کو جو بیا امسا شول. جادوګر دلته کې ادب کړو د حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام ته وی چې یا موسی علیه السلام ته خپل کار مخکې شروع کړه کوم خپل کار مخکې شروع وي تاسو کو ادب تک وی چې کله ادب وک الله تعالی ته د ادب خوښ او بعضی مفسرینو ذکر کړل چې دی ځان د موسی علیه السلام په شان دی جوړ کړو اک شان پټکی اک شان د جامې اک شان صادر بالکل دغه په شکل ځان جوړ کړو الله تعالی ته د شکل خوښ شو او دا ادب ورته خوښ شو. نو جادوګر چې هر سړی په خپل فن باندې پوهیږي کنه ډاکټر پیژني عالم پیژني استاد پیژني هر سړی خپل فن والا پیژني چې کله جادوګر دا ماجرا ولیدله دا واقعه ولیدله هغه په ټک باندې پوه شي دا خو جادو نه دی دا معجزه ده چې مونږ او یا زره جادوګر یو ټول د جادو ماهران او مونږ ټول فیل کړو نو دا خو جادو نه دی دا خو چې کوم دی معجزه ده. نو فورا یې ووی رب موسی و هارون قالوا آمنا برب موسی و هارون د جادوګری مونږ ایمان راوړی دی د موسی او د هارون علیه السلام پر رب باندې. نو بس فرعون وی تاسو دا تاسو ملګری وو دا تاسو غټ جادوګر ولا یعذ بالله تاسو منځ کې صلاح تاسو لپاره د سزا درکما چې تاسو به یاد ساتئ. نو ډیر جادوګر هغه چې کوم دی په سولې باندې کړل پانسی ورلا ورکړل هغه ایمان راوړو. موسی علیه السلام دغه ته چې کوم دی موسی علیه السلام باندې امتحان راغی او په هغه امتحان کې الله تعالی کامیاب ویسې بي په چت باندې ناسته او دعاګانې کولې او ډیره پریشان و. وی خلک وی چې د فرعون په باره کې پریشان دي هغه د فرعون په باره کې نه د موسی علیه السلام د لپاره دعاګانې کړې چې یا الله تعالی موسی علیه السلام لا بری ورکړي